نو زه ټول نه مخکې د باجوړ شهیدانو ته سلام پیش کو. سلام دی په تاسو. تاسو ویا دعا غوښتي یا نه غوښتي، خدای تاسو له شهادت مقام نصیب کړو. دا شهادت دی الله تاسو ته مبارک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مرګ غوښته د شهادت. عمر فاروق تمام صحابه غوښته، تمام بزرګانو دا مرګ غوښته. پته نن چې موږ ته به دا مرګ نصیب کیږي او کنه. لاړې د جنت مېلمانه شوی، د جنت مزه کوي. موږ په دې دنیا کې د صفات شو. زما دا یقین نه چې د جنت ورو به تاسو استقبال کړي، تاسو په غوګونو کې اغستی او خدای په بارګاه کې به پیش کړي. موږ له دعاګانې کوي چې الله موږ د شهادت مرګ نصیب کړي. هغه مرګ چې کوم الله تاسو ته نصیب او تاسو چې کوم لواحقین دا وته درخواست کو چې تاسو ځان مبارکي را کوم. غم په خپل ځای، غم خدای غم خو څه پټول نشي، غم د پټولو شی نه دی، لیکن غم سره سره تاسو له مبارکي را کو چې اے د شهیدانو میندو، اے د شهیدانو پلارانو، د شهیدانو خزو، د شهیدانو ورونو مبارک شه. لوی قرباني ورکړه، ډمتوب جلسه نه وه، څه پروګرام خراب پروګرام نه و، د دین پروګرام په ملک د اسلام اسلامي نظام د راتلو یو پروګرام و. او ستاسو دا ملګري، ستاسو زامن، ستاسو ورونه، ستاسو خاوندان پکې شریکو او الله قبول کړو، ځان ته راغوښتو. په دې غم مه کوئ، مبارکي قبول کړئ. که تاسو بیا دا وایئ چې دا خو ډېر بد شو، مه وایئ داسې. دا خو هغه مرګ دی چې لوی لوی بزرګان ته تمنا کوي. قبر د عذاب نه محفوظ شو، آخرت د حساب نه محفوظ، د جنت مستحق شو. پریشان کېږئ به. او زه په دې مس کې د جمعیت علماء اسلام کارکنانو ته هم دا خبره وکړم چې خپل وسلې پس کوئ مه، یریږئ به. خپل پلارانو ته وګورئ، خپل نیکونو ته وګورئ. شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد بدنی ته ګورئ، مفتی محمود رحمت الله علیه ته ګورئ، غلام غوث هزاروي ته ګورئ. هغه مقابله کړل میدان کې، میدان کې ولر تاسو دغه اولاد یې، هغه د مرګ نه دی یریدلی. تاسو ولې یریږئ؟ خپل وسلې بلند کړئ او عزم وکړئ چې تر څو موږ کې د وینې یو قطره موجود دی، موږ په ملک پاکستان کې اسلامي نظام راوستو دپاره به خپل مال خپل جان قربانو ان شاء الله. ډېر خلک به خوشاله چې یاره ښه شو، دا مولیان شهیدان شو، مړه شو، مړه به ورته وایي، جان باک ورته وایي، موږ ته شهیدان وایو. ډېر به خوشحال دا و په کور کې باندې خوشحالي. څوک به چې الله دې زمونږ بدله واغسته وایي به لګیا وایي. لیکن زه هغو ته نن دا اعلان کوم چې نن غم کوئ. تاسو نن په تاسو غم دی. دا وینه چې کوم نن تاسو ارتا وکړه که نه، دا به ځای نه، دا به انقلاب راولي. او زه د پښتونخوا ځمکې ته حیران یم، عجیبه ځمکه ده. نو کله به د اوبو سیلاب راځي، کله به د وینو سیلاب پرې راځي، سمجھ کې نه راځي. زما الله پرې ښه پوهېږي. کله به د اوبو سیلاب، کله به د وینو سیلاب. شاید د خیبر پختونخوا په ځمکه هغه پښتون غیرتي پاتې کېږي چې هغه په دین باندې جان مال قربانوي. دغه وجه ده موږ له خپل دشمن له دا پیغام ورکولی چې موږ به د مخکې نه زیات انشاءالله دین د پاره قربان. من خو من یو، زمن اولاد په دین باندې قربان، زمن مال په دین باندې قربان، زمن مور او پلار په دین باندې قربان. او موږ د هغه ورځې په انتظار یو چې په کومه ورځ باندې زمن د سترګې چې د اوښکو ډکې دي په دې ملک اسلامي نظام وګوري. موږ چېرته همت نه هارو، موږ روان یو، سیده روان یو. الله سره عهد کوو
दा वादा करो कि जमा परवरदिगारा चित्र सोपद मुल्क इस्लाम नहीं रागली मंग बे इंशाल्लाह दे मुलियान सा वलारियो का मर्ग राजी राजी दी का तूफान राजी राजी दी का सैलाब राजी राजी दी का गोली चलेगी कब मुनारत आएगी समकेगी मंग अल्लाह सहारत करो चिपदे मुल्क में इंशाल्लाह इस्लामी निजाम रावलू चिकल इस्लाम रागे नदा जन्नत की चिकम शुहदा लाड़ू तीरशु दबा जवार दखार शुहदा दुबई शेर वही हमारा खून भी शामिल है तज़ीन गुलिस्तान में हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए इंशाअल्लाह वही चरागे जिंदगी होगा फरोजा हम नहीं होंगे चमन में आएगी फसल बहारा हम नहीं होंगे अहू बने शायद मंगबम नहीं हूं बदे मल्क में इंशाअल्लाह इस्लाम में राजी कप पड़ोस के इस्लाम आ गए प पाकिस्तान की उम्र मंगला उसले चौथी पकार दी अल्हम्दुलिल्लाह जब मुलियान मेहनत कई अल्लाह दे अगला जज़ा खैर नसीब की मंग से न शिकोले मदरसे तालिबान मोलियान जमंकार दरस तदरीस थे लेकिन मंग दाव पमला वाले आड़ू जमंग दुआगा ने वो सदी जमंग हिस्सा दे इंशाअल्लाह।